دا زما په لاس کې تسبیح دي چې مونږ پښتو کې تسبیح ورته وایو، خو دا ورځ په ورځ کمیږي. زمونږ څه خلک په دې باندې شرمېږي، څه خلک وایي خپلې ګوتې دې شته که نه، نو په دې څه ضرورت دی. یاد وساتئ ګوتې هم شته دي، خو زمونږ بزرګان دین نه زیات څوک الله په ذکر باندې تر و تازه څوک نو او نه دی. خو دا تسبیح چې دی تسبیح دا قدرتی خبر دی، دا تسبیح دی چې په لاس کې وي ته به الله یادوي او دی ډېر برکات دي. نو یاد وساتئ تسبیح خامخا استعمالوئ. د دې بې شماره برکتونه دي. حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوي رحمت الله علیه خواته یو کس راغی انګریزو ټوپکې په اوږه نو وایي ګوره شیخه یو مرغۍ وویشتلو را پرېوتو، وایي زما په دې ټوپک کې دا کمال دی، ستا په دې لاس کې چې کمې تسبیح دي په دې کې څه کمال دی. حضرت خواجه غریب حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوي رحمت الله علیه ورته وخندل، وایي زما په دې تسبیح کې چې کم کمال دی هغه د ستا په دې ټوپک کې نشته دی. وایي هغه څنګه؟ نو دا خو د ده کرامت و. بس هغه تسبیح راکاږلې په هغه مرغه باندې، نو فورا هغه مرغه راپاڅېدلو. نو ما عزتمنو یقینا دا د الله ولی کرامت و. خو دا چې د دې غټه فایده دا دی چې انسان په لاس کې وي نو الله یادوي. نو الله یادولو دپاره تسبیح خپل معمول جوړ کړئ، په خپل لاس کې ساتئ او انشاءالله دا تسبیح به هم په ورځ د ماشه ستا مسلمانې ده او د دې ذکر کولو ګوی کوي. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. ویډیو د سره شیر کړئ، مخې ته پیغام ورسوئ. جزاک الله.